کتونکو ایلاب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق چې کوم دی د خلکو سره مرسته کوي او د الله په مهربانۍ سره چې الله پاک زموږ نه دا کار اخلي چونکې موږ دفتر کې ډېر زیات کم یو، صحافتي خلک ظلم وي، نور کارونه وي. نن موږ دفتر له ورځ ورکړې وه، نن دفتر ته چې کوم دی نو یو شمېر خلک راغلل او نن ورځ کې دا زموږ اوومه ویډیو ده. دا یو تورسرې چې یوه یې لور ده، یو یې زوی دی، په پردي کورونو کې خدمتونه کوي، خاوند یې مړ دی، دلته کې د کال نیم راځي، د روجې نه راځي او دلته دې ځای نه څه ناسه وړي. بیا په دې کې تحریک لبیک والا د ډاکټر محمد شفیق صاحب، حاجي آباد شریف عمرزی ډېره زیاته مننه کوو چې د هغوی په تعاون سره د دې خلکو سره زموږ دا کومک روان دی. دا ګوتی چې کومه ده دا دې له ورکړې کېږي او دې کې وچه سودا ده، دال، چینی، چڼې، پلي او وغیره نوې کپړې دي پکې او پیزار دی پکې. دا چې کوم دی نو موږ لګیا یو خلکو ته یې ورکوو. ډېر خلک داسې نشي زغملی، خو د الله پاک ډېره زیاته مهرباني ده. هر چړي له خدای پاک دا توفیق نه ورکوي چې یو ځای ته یې څوک راشي او هغه دنه خالي لاس لاړ نه شي او بیا د هغې نمبر موږ خلکو ته اناونس کړو، بیا ورسره خلک هم مدد کوي. الحمدلله لکونه روپۍ چې کوم دی نو امداد کېږي. اوس د دې زنانه سره موبایل نمبر نشته دی، ګینې زما د اړه زور ختم دی چې ما ته څوک د چا دپاره کال کوي. زه یم چې به ډایرکټ یې ورکوي چې قصه یې ختمېږي. زموږ چې کوم وس دی هغه سیسټم روان دی، خو دا تورسرې چې دی په سر څوک لاس هم کېږدي لکۍ څوک هم نشته، ځوانه ځواني ده، خو ژوند دی چې کوم دی هغه په کړمو سره. الحمدلله موږ دغه شانتې په سوونو رشتې وکړلې، څه پټې څه ښکاره، څه چاته کور ښودلې، څوک ورغلې څوک داسې، او د دې ژوند د کړمو سره دی. کوم وخت نه دلته راځي؟ روجې نه دی خو راځم. روجې نه دی خو یو دی لور ده یو دی زوی دی؟ یو مې لور دی یو مې زوی. لور دې واده کړې ده؟ زوی د سره کور کې څومره عمر دی؟ کور کې دی 15 کال دی. 15 کال دی. الله تاسو ډېر ښه وکړه. ډېر خلک یې که نه داسې به هغوی به بیا کوي څنګه چې ما ورته وویل چې څوک د دې په سر لاس کېږدي او ژوند یې جوړ شي. بس خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي چې چا راسره لاس امداد وکړو. د لاس امداد سره سره څوک ته د سر سوري جوړېږي نو هغې سره څه وایي؟ بس هغه هم کومه. ښه صحیح. ښه دا تحریک لبیک لخوا چې کوم دی نو تاسو ته کپړې او پیزار او وچه سودا یو دار څخه دا میلاویږي. کتونکو یو بې ځایه تنګول وي یو عملي کار دی. دې سره موبایل نمبر نشته، د دې مرزو اوسېدونکي د زما دفتر سره دې علاقو کې اوسېږي، کله بیا راځي، خو دلته کې هفته کې ضرور یو پیره راځي. د دوی زموږ سره یو تړون وي، د دې خلکو مرسیال جوړ شي چې ستاسو مرستې راسره وي نو دې خلکو سره به موږ تعاون کوو. سوچونه مثبت کې هغه سړی د ما سره مقابله کوي، یو هغه سړی د ما سره خبرې کوي چې هغه زما نه یو پوټ مخکې وي، یو ګز مخکې وي، هغه څه کار کوي، چا له سوړه غوړي چې چیني کپړې څه ورکوي، هغه د ما سره جیلسي وکړي او د هغه جیلسۍ ته زه په دروند نظر ګورم او دغه پروفیشنل جیلسي ده چې ما چاله یو بوجۍ ورکړه خلک یې پکار دي چې 2 بوجۍ ورکړي. دا ښه خبره ده، دې ته وایي عزت او دې کې عزت او ونا پکار ده. اوس یو سړي چاله ګیلاس کې اوبه هم نه دي ورکړی، هغه هم ما ته مې او جې جې کوي، خبرې به کوي، نه هغې سره به څه کوي. بهرحال چې کم خلک دي موږ هم پې پیو چې د کم وخت نه موږ پسې لګیا دي او څه کوي او څه قصې خطارې روانې کړي دي او خدای پاک یې وختن په وختن ذلیله کوي، شرموي یې راته الله پاک ښیي او دا سلسله مخ په وړاندې بوځو. نو مدد راسره وکړې، دا د الله کیمره لګېدلې ده، دا معاملات د الله سره ټیکول د انسانانو سره نه. دې ټایم کې الله پاک زما د نیت نه خبر دی، زما د اړه نه خبر دی، غیب علم الله سره دی چې زه په کم نیت باندې دا کار کوم. خو زړه مې دردېږي چې کله یو غریب راشي او فریاد وکړي چې نن اکریس هم نشته څه راکړه، نو بیا مې اړه چې کوم دی نو لبیک والا ته مې اړه ده وکړي چې یاره د هغوی په مرسته خو هغه غریبو بې وسه خلکو ته څه میلاویږي که نه، خالي لاس خو رانه ځي. انشاءالله سلسله مخ په وړاندې بوځو. ډېره مننه.